بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس التاسع عشر نورلسم درس دی او د نورلسم درس انشاءالله نن اخري تمرین به حل کوو. تمرین یعنی مشق او د کتاب د سر نه 86 نمبر درس دی. په نن درس کې تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي. اول سوال دی د پښتو نه عربي جوړه کوي، یعنی دی خو یو طرف ته موږ له جملې د پښتو راکړي دي وایي دې نه تاسو عربي جوړه کوي، او بل طرف ته بل سوال راکړی وایي د عربۍ نه پښتو جوړه کوي، یعنی پښتو ترجمه ترې وکوي. نو دا دویمه موږ له عربي راکړې ده وایي د دې تاسو ترجمه وکوي. نو د پښتو جملې دي وایي دا زما قلم دی، دا زما قلم دی. زما دپاره یا متکلم راځي، نو د دا دپاره هذا راغی، او زما قلم قلمي. قلم ته وایي قلمي زما قلم، کتابي زما کتاب، سبورتي زما بورډ، غرفتي زما کمره، مدرستي زما مدرسه، طالبي زما طالب علم. نو دا زما قلم دی. هذا معنی ده دا نږدې را سره یو قلم دی، زه هم دا زما قلم دی. هذا دا قلمي زما قلم دی، قلمي زما قلم دی. د دې رنګ شین دی، شین د بوټي په شان دا شین چې دی د دې رنګ. نو لونه، لون رنګ ته وایي، او هو معنی ده د لونه اخضر، لونه اخضر، لونه د دې رنګ د دې قلم رنګ اخضر شین دی، د بوټي په شان شین دی. ټیک شو جی. نو ګورئ دا قلم مذکر دی، نو د دپاره موږ دا اخضرو راوړو، اخضرو. او چې کله یو سیز مؤنث وي که نه د هغه لپاره به بیا موږ خضراء راوړو. خضراء معنی هم د شین او د اخضرو معنی هم د شین، خو د اخضرو د مذکر دپاره استعمالیږي، خضراء د مؤنث دپاره استعمالیږي. اوس وایي دا ښایسته قلم دی، دا ښایسته قلم دی. نو دا ښایسته قلم پکې موصوف صفت شو. قلم موصوف، ښایست دی چې دی دا صفت دی. نو هذا قلم جمیل، هذا قلم جمیل، قلم موصوف شو، دا جمیل صفت شو. خیسته قلم، قلم جمیل خیسته قلم، قلم جمیل خیسته قلم، قلم کتاب خیسته کتاب، قلم کتاب خیسته کتاب، بیا کتاب جمیل، کتاب جمیل خیسته کتاب، قلم جمیل خیسته قلم، او کتاب جمیل خیسته کتاب. نو دا خیسته قلم دی. هذا قلم جمیل، هذا قلم جمیل، دا خیسته قلم دی. دا د خالد ګړی ده. اوس دا ګړی مؤنث ته، نو دې دپاره به دا دال اسم اشاره چې ده که نه دا به والله مؤنث راوړي. هذه دا، هذه دا ساعت ګړی ده، خالدین د خالد. نو دا به داسې وي هذه ساعت خالدین، هذه ساعت خالدین، دا د خالد ګړی ده. ساعت خالدین مضاف مضاف الیه دی، ساعت مضاف ته، خالدین مضاف الیه دی. نو اول به د مضاف الیه څنګه چې اول د صفت معنی کو، داسې به اول د مضاف الیه معنی کو، او وروسته به د ساعت مضاف معنی کو. نو موږ به وایو هذه معنی ده دا، هذه دا ساعت خالدین د خالد ګړی ده، ساعت خالدین د خالد ګړی ده. د دې رنګ سپین دی، د دې رنګ سپین دی، د دې ګړی رنګ یادوي ښه. نو ګوره لونو چې مذکر وي نو لونه به وي، او که مؤنث وي نو لونها. د دې ها معنی د دې، او لون رنګ ته وایي. لونها د دې رنګ، د دې رنګ. دا ساعه وګوره مؤنث دی، نو د دې دپاره به موږ ابیضو راوړو، بیضاء راوړو. ابیضو معنی هم د سپین، خو دا د مذکر دپاره استعمالیږي، او بیضاء معنی هم د سپین، او دا د مؤنث دپاره استعمالیږي. لونها د دې رنګ، یعنی د دې ګړی رنګ، د دې رنګ بیضاء سپین دی، د دې رنګ سپین دی. اوس وایي دا ښایسته ګړی ده، نو ښایسته ګړی بیا موصوف صفت راغی. نو هذه ساعت جمیلة، هذه ساعت جمیلة، هذه دا ساعت جمیلة ښایسته ګړی ده، ساعت جمیلة ښایسته ګړی ده. اوس وایي دا سره ټوپۍ ده، دا سره ټوپۍ ده. نو ټوپۍ ته قلنسوه وایي، قلنسوتن، قلنسوتن. نو دا قلنسوتن مؤنث ده، نو دې لپاره به اسم اشاره هذه مؤنث راوړي. نو هذه قلنسوتن، هذه قلنسوتن حمراء، حمراء سرې ته وایي.
نو دا قلنسوتون چې دی که نه دا مؤنث ده ځکه موږ حمراء ووایو او که دا مذکر سیز و که نه دا موصوف مذکر و نو بیا به موږ احمرو وي احمرو معنم ده سور او د حمراء معنم ده سره نو هذه دا قلنسوة حمراء سره ټوپۍ ده قلنسوة حمراء سره ټوپۍ ده هذه دا قلنسوة حمراء سره ټوپۍ ده اوس وایي دا شنه ونه ده شین بوټی یادی که نه ونه مونږ ورته ونه وایو شین بوټی هم ورته وایي نو دا شنه ونه ده هذه شجرة خضراء وګورئ دلته کې بره د قلم رنګ شینو د بوټي په شان شینو خو هغه قلم مذکر دی نو اخضرو مې وي دلته کې دا ونه شجرة مؤنث ته نو خضراء وي خضراء صفت هم ورله راوستو نو چې موصوف مؤنث وي نو صفت په ورله مؤنث راوړي نو د اخضرو مؤنث خضراء دی نو د اخضرو معنم د شین او د خضراء معنم د شین هذه دا شجرة خضراء شنه ونه ده شجرة خضراء شنه ونه ده اوس وایي دا سور ګل دی نو ګل ته زهره وایي زهرتون مؤنث ده نو دې لپاره به اوس ته هذه اسم اشاره راوړي هذه زهرة حمراء هذه دا زهرة حمراء سور ګل دی ٹھیک شو جی هذه زهرة حمراء هذه دا زهرة حمراء سور ګل دی ٹھیک شو جی نو دا خو موږ سره د پښتو د جملو نه موږ عربي جوړه کړه اوس یې راغلی د عربي جملې راکړې وي د دې تاسو پښتو کې ترجمه وکړئ نو هذا خوا کې ورسره یو هلک دی د هغه محمود نوم دی نو دا چې کوم کس خبرې کوي دا وایي هذا صدیقي دا زما ملګری زما صدیق ملګری ته وایي صدیقي زما ملګری زمیل هم ملګری ته وایي زمیلي زما ملګری هذا زمیلي یا هذا صدیقي هذا دا صدیقي زما ملګری محمود دی دا زما ملګری محمود دی دا زما ملګری محمود دی اوس وایي هذا داسې د هغه کمیس ونیوی وایي هذا قمیص دا کمیس دی هو د هغه یعنی د دې محمود ته اشاره کوي د هو معنی د محمود هذا قمیصه دا د هغه کمیس دی هذا قمیصه دا د هغه کمیس دی ولونه او د دې کمیس رنګ ولون او رنګ هو د دې کمیس قمیص سره چې کوم ها ضمیر دی نو دا محمود ته اشاره ده او چې کوم لون سره ها ضمیر دی دا د قمیص ته اشاره ده نو وایي هذا قمیصه دا د هغه کمیس دی ولونه او د دې کمیس رنګ ابیض سپین دی هذا قمیصه دا د هغه کمیس دی ولونه ابیض او رنګ یې سپین دی د چا رنګ سپین دی د دې کمیس رنګ سپین دی هذا قمیصه دا د هغه کمیس دی یعنی دا د محمود کمیس دی ولونه او د دې کمیس رنګ ابیض سپین دی اوس پې پوه شو انشاءالله اوس وایي هذه قلنسوته هذه قلنسوته دا ټوپۍ ده هو د هغه ان محمود ته اشاره کوي هذه قلنسوته دا د هغه ټوپۍ ده هذه قلنسوته دا د هغه ټوپۍ ده اوس دا قلنسوه مؤنث ده که نه نو لون سره د ها ضمیر مؤنث راوړو ځکه د ها معنی ده د هغې یعنی دغه ټوپۍ طرف ته اشاره کوي او دا محمود مذکر دی نو قلنسوتو سره ها ضمیر دا ولګو دا ګول ها ولګوله چې دا محمود طرف ته اشاره ده هذه دا قلنسوته د هغه ټوپۍ ده د چا ټوپۍ د محمود ټوپۍ ده ولونها او د دې رنګ یعنی د دې ټوپۍ رنګ حمراء سور دی ٹھیک شو جی هذه قلنسوته دا د هغه ټوپۍ ده ولونها حمراء او د هغې رنګ سور دی یعنی د دې ټوپۍ رنګ سور دی اوس وایي هذا مندیل چې دی که نه رومال ته وایي رومال سړی په پوزه پاکوي یا لاس پې پاکوي هغې رومال ته مندیل وایي په عربۍ کې اوس مندیله د هغه رومال قلمه د هغه قلم غرفته د هغه کمره دغه شان کتابه د هغه کتاب ساعته د هغه ګړۍ ٹھیک شو جی قلنسوته د هغه ټوپۍ او مندیله د هغه قلم هذا نه دا دی هذا دا
مندیله د هغه رومال دی ولونه او دا مندیل وګوره مذکر دی که نه نو د لون سره دا ها ضمیر هم د مذکر والا ولګېدو ولونه او د ده رنګ یعنی د دې مندیل رنګ د دې رومال رنګ اصفرو سور دی وګورئ دا مندیل مذکر دی نو دا اصفروم ورله د مذکر والا راغی ټیک شوه اصفرو معنی هم د زیړ او صفراء معنی هم د زیړ ښه اوس وهذا قلمه وهذا او دا قلمه د هغه قلم دی عمدي محمود ته اشاره ده وهذا قلمه او دا د هغه قلم دی ولونه او د دې قلم رنګ ولونه او د دې رنګ ازرق شین دی نیله دی نیله شین ښه دا کم د پاڼې په شان شین چې مونږ دواړو ته شین وایو نو دا کم پاڼې په شان شین دی هغې ته اخضر وایي او چې کم د اسماني رنګ دی نیله رنګ دی نو هغې ته ازرق وایي وهذه او دا ساعته د هغه ګړۍ ده وهذه ساعته او دا د هغه ګړۍ ده وهي او دا او هغه ساعة جمیلة خیسته ګړۍ ده او هغه وهي او هغه ساعة جمیلة ساعة جمیله خیسته ګړۍ ده او هغه خیسته ګړۍ ده نو دا زموږ سره تمرین حل شو د الدرس التاسع عشر یعنی موږ سره 19 درس مکمل ختم شو نو تمرین هم حل شو سبقونه هم پوره شو انشاءالله راتلونکي درس کې به مونږ شلم نمبر 20 نمبر درس شروع کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام